د میړنو سره زم یمه پښتون د پښتانو سره زم وای اغیار چې دا دوزخ جبه ده زه به جنت ته د پښتو سره زم. السلام علیکم ګرانې مخواجه وړنې کتونکي اورېدونکي په پروګرام مشال پوینټ کې اسدالله خان وزیر تاسو ته ستړي مه شئ وایي هرکلی وایي. کتونکي په پښتو کې ډېر عظیم شاعرون تر شوي دي خو نن موږ یو عظیم شاعر د غني خان بابا ته موږ ټریبیوټ هم پیش کوي. په 15 مارچ هغه برسي وه نن هغه په زندګي باندې موږ خبرې کوي. د مو سره په سټوډیو کې درنه المنه موجود دي رضا وزیر او نورزاده دلشاد وزیر. دا موږ ته کوم غني خان بابا زندګي وه هغه باندې موږ ته وښایي. د نه علاوه کوم غني خان بابا اول سیاست کو خو وروسته هغه شاعري ته روغی. نو موږ خو السلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. څنګه شئ؟ خیریت دی. نورزاده دلشاد دا مته ووایه کوم غني خان بابا زندګي وه هغه باره کې ته څه پته شته څه معلومات؟ بالکل زه دا وایم چې غني خان چې کوم دی دا د پښتو یو نامتو شاعر دی. هغه زندګي داسې دو چې کله دا یې پیدایشي شکله شوی دی سټارټ نه د زندګي داسې وه چې د پیدایش تنګره شوی دی په 1914 کې پیدا شوی و او دا یې په یوه درنه کورنۍ کې پیدا شوی و. هغه درنه کورنۍ کې ما د پښتو یو ستر مشر باچا خان چې دا په ډېر عزتمنه مینه سره یادیږي او هغه په کور کې پیدا شوی دا د ده اولینی بچی و او بیا د ده زندګي چې کومه وه د ده ورونه ولی خان و عبدالولی خان و یوه یې هم خورکۍ وه. هغه د سکول چې کوم ټایم و دا د کوم چې بابا یې کوم هغه شروع کړی و سکول هغه آزاد سکول یې ورته ویل چونکې پښتو مینا کې د سټارټ داسې و چې پښتو مینا کې پښتو کې مختلف پښتانه علاقه کې چونکې مدرسې زیاته وي بیا دغه نه دا وشول چې هغه فرسټ یو داسې هغه و چې باچا خان یو دا مومنټ شریک پاکه دا غوښتل وکړل چې پښتانه چونکې دا هلته کې ټرایبلیزم و یو داسې کلچر و چې د نوي آیډیاز نه اکسپټ کولی که نه ډېرې په زاړې خبرې کې سره ښخ شوي. بیا دغه د وجه نه ده دا غوښتل چونکې د ده خو ډېر زیات ویژن و که نه بیا ده دا غوښتل چې زه د خپل پښتنه قوم ته یو داسې غا ورکړه چې دا د دنیا سره روان شي. بیا دغه د وجه نه ده دا سکول جوړ کړه که نه په سکول کې دا اول د خپل بچی که نه دا وچو د خپل بچی چې کوم مزه و اول سټارټ یې په دا کې مثال په دا کې د داخل که بیا پانه بعد دا وشول چې چونکې دا یې لږ ستر شه بیا د مزید تعلیم دپاره ولته ډېره خبره کېږي داسې تعلیم حاصل کې پانه بعد تعلیم هغه دغه فرسټ چې کوم تعلیم و هغه شریک بیا پانه بعد ولته ډېره خبره کېږي چې چونکې د ده پلور چې کوم او باچا خان صاحب چې کوم و که نه هغه هم داسې و باچا خان ډېر خدمات دي پښتانه دپاره پښتانه کې هم دپاره ډېر زیات خدمات دي باچا خان بالکل پښتو دپاره ده خو دا وایم چې یو ډېر یو نوی د داسې ټرن وخاست که نه چې پښتو مینا کې پښتانه ډېر زیات شاعري کله شروع کړه باقاعده او دا خو د ده تقریبا د ده د وطن کول کې و چې د یو شعر شروع کړی د یو شعر ویلی و پښتو مینا کې دا یایي چې ورته مشاعرې کېدلې او په دغه سکول کې آزاد سکول کې چې کومه مشاعره کېدله بیا ده و چې چونکې بیا هغه مشاعره ته زه داسې و چې مو یو شعر ولیکه بیا اول مو ملګري سره ډسکس کوم دا وویل چې ته دا شعر چې کوم دا زه یو ردی سره ډسکس کوم چې څنګه دی که نه څه بیا اول سړی چې یو پروګرام لې هغه ته درې په زړه کې ډوره وي که نه بیا ده و چې کله ما شعر وویل بیا زه یې ډېر اپریشیټ کړم که نه پانه بعد دا وکړل چې کله زه دا وشول چې ملګري اول زه اپریشیټ کړم بیا چې کله مو دا شعر وویل بیا ډېر زیات خوند یې ورکړ دا چې کوم هغه مشاعره کې دا یې زیات اپریشیټ ورته کور کې ته یو شعر ولیکې دمر ایج سړی نه وي دا ډېره غټه لوی خبره ده. دا خو زه دا درته وایم چې ډېر جینیس کس و که نه هسې د ده د زندګۍ چې کوم هغه وخت دی چې کوم بیا دا انډیا ته لوړ شو دا چونکې غونډ سب کانټیننټ دا چې کله انډیا ته لوړ شو دا ولته ټګور یونیورسټي کې چې کوم که نه هغه نه دا ویلی شي چې د ده هسې په جینیس پورې تو خبره وکړله زه دا درته وایم چې د هلته جرنالیزم کې سټارټ وخستی جرنالیزم کې سټارټ وخستی بیا په ځای کې دا وشول چې دا کوم سبق به دته ویر کا تقریبا دته په یوه ګنټه کې وین 2 ګنټه دوی وخاسته چې دو خپل سبق پیرا که پانه بعد سیده آغاز ګرځید
بیا په دې کې یوه داسې هغه وه چې دا د آرټس د فن ولې نورې خبرې شعري وې بیا په دې کې د چې کوم مثال ولته د هغه کړله مجسمه سازي شوله ولته په هغه کې ډپارټمنټ یې نه وي که نه بیا یوه عرض داسې وه چې دا کوم وړکي جینکۍ نوسي دغه د کنسرن ډپارټمنټ خلک کسون وي بیا دا یې راغلی و حالانکې د ولته د خورې نه د مشاک و چنګشه و داسې شاهي جوړ کړی و د خورې نه څه میشه بچیون میشه لکه کې دا خبرې کېږي بیا چې جوړ کړی و ډېر خوشحاله جوړ کړی و هغې هغه ورته ویلي وي چې بیا جینکۍ چې کومه وی هغه وړکې پخپله دا کوم دی ډایرکټر څوک و دا ته ویلي وي چې دغه سړي خو داسې بل قسم شاهي جوړ کړه که نه مجسمه سازي وله چې کومه خبره ده که نه بیا هغه ته ډېر خوند ورکړی و چونکې دا چې کله بیا واپس لوړ شو که نه دغه یونیورسټي د پرېښوله بیا ټیګور په خپله دته یو د بابا ته یو خاطر ولږه او دا ورته وویل چې په 50 سال کې که نه موږ ته یو داسې قسمه کس میلاو شو چې یو ډېر زیات جنس دی که نه نر په چار دو چې دا هغه ته د موږ سره پرېږدي که نه دا ته د موږ نه مثال ما وبوسه د یونیورسټي کې به دغه کې وسوته بیا پاکې موږ سره پرېږده پانه بعد دا وشول چې دا خو بیاستی چونکې بیا لندن ته لوړ شه د ایکسټرا ایجوکیشن دپاره که نه بیا دی لندن ته ولوژو چونکې په دا کې د ایوانس کې یوه خبره وه چې ده چې کوم پلور و ولته خو داسې و د مدرسې دغه لیاز یو تاثار و خو مثال دا خو ډېر اسلامست و که نه بچه خان په خپله بچه خان چې کوم خبره دو بیا ده لکه دغه غوښتل چې زه الازهر یونیورسټي ته ولږم بیا خو چونکې څه حالات داسې راغلل چې بیا دا یې څه لږ اختلافات دغه نور هغه سره جوړ شه ملا دغه خبرې په کرچګه شولې بیا سي دغه نه د دا پریاش بیا لندن ته ولږو لندن کې دغه وکړه ایون دو پانه بعد بیا داسې امریکا ته لوړ شو امریکا نه د انجینرینګ وکړه شاید انجینرینګ یې وکړه پانه بعد په د کیمیکل انجینرینګ یې کړی دا سپیشلی شوګر کې بیا دا مثال چې واپس خو دا سات سات شاعري ورسره کړه که خالي سټډي شاعري خو زه درته وایم چې د وطن کول نشري کړې وه که نه خو په دې کې دا په داسې هغه نه ورغلی حالانکې د زیات فوکسینګ و د په ایجوکیشن باندې که نه د زیات ورته توجه یې داسې وه چې د پلور دا غوښتل چې د ایجوکیشن شاید ته نو دا سور پښتنه که رحمان ته میش بابا یی غني خان ته بابا یی د بابا ولوته یې میش امو خپل دا خیال دی چې غني خان چې کیم شاعري دو که نه هغه د ژوند د زونې د جنون د شاروپې و د ښایست شاعري دو امو خپل دا خیال دی چې غني خان اکثر ملګري دته بابا ویایي خو امو خپل دا سوچ دی چې ته بابا نه وتایي زه بابا نه ورته غني خان لکه یو د زونې امو دپاره سمبل دی دی چې کومه دو همیشه د امو دپاره د زونې سمبل به میش رحمان بابا نه ویلی هغه چونکې شاعري ډېره داسې فلسفیانه او صوفیانه دو هغه شی چې کومه دو د مذهب او د صوفیزم چې کومه دو هغه اثار ډېر دی غني خان شاعري چې کته وکسې پاشه د جوش او د ولولې او د جذبات او د زونه ډېر ذکر دی نو موږ خپل دا خیال دی چې غني خان که غني خان پرې شي نو دا ډېره شاوي شته نو دا سوال که غني خان اول سیاست که شاعري طرف ته ویل روغ غني خان چې کوم ژوند دی هغه تړلی دی د خدای خدمتګار تحریک سره څرنګه چې ملګري خبره وکړه باچا خان چې کله خدای خدمتګار تحریک شروع کړ دا هغه وخت و چې بر صغیر د پیرنګي په قبضه شوه و د پښتنې معاشره انتهایی پوته وه تعلیم ډېر کم و پشه په مذهبي لیول باندې هم و په دنیاوي لیول باندې هم باچا خان چې کله دا تحریک شروع کړي هغه څه اړخینه وي په هغه شی د تعلیم خبره وه په هغه شی د اقتصاد خبره وه په هغه شی د ښځې د حقې خبره وه په هغه شی د فرسوده چې کوم رسوم رواج دي د هغه ختمولو خبره وه د دې خواتینو لپاره اوس چاپ کړی دی د باچا خان په تحریک شی د ښځې د پارټیسیپیشن هم ډېر زیات و برخه ډېره زیاته وه د یو مشهور قول دی چې که وایي که توس غوړستی چې وکسستی چې یو کلچر سمره سیویلایزډ دی توس دا وکسئ چې هغه خپلې ښځې سره څرنګه برتاو کړو دغه قول نه اندازه لګي چې باچا خان په تحریک شی د ښځې څومره کردار و ښځې ته دغه په کیم نظر کتل پوته شو د غني خان خبره غني خان اول چې کیم د پیرنګي په ټیم شوه دی په خدای خدمتګار تحریک چې کوم سیاسي برخه وه پاشه ډېر انوالو د 1935 یعنی د 1915 په هندوستان په انتخابات شي دای د پښتونخوا صوبې نه چې هغه ټیم شوی ورته سرحد ویه د هغې صوبې نه دی واحد نماینده و په مرکزي اسمبلي شي
او د ده تقریرونه ډېر مشهور وي چونکې دا ډېر قابل انسان و ډېر تکړه سړی و هغه تقریرونه اوس په کتابي شکل شروع غلی دي نو د ډېر خلک امپریس کړ په ډېرې تقریبا 11 کمیټې باندې دی چې کومه دو ممبر و 11 کمیټې کله چې پاکستان جوړ شو هغې سره دا اندازه میشته لګي چې غني خان د سیاست نه چې کومه دو ووته هغې وجوهات دي خپل چې هغې دلته مثال ذکر نشي کېدی وجدا خبره دو بله خبره دا وشوه چې پاکستان څرنګه جوړ شو په 1948 دی چې کومه دو قید ته وچوه د پلور غني خان د غني خان پلور ورونه یې او د ټول خاندان سره د تحریک د ملګري دا سول د نګه کې ته ول چا وچولو ویلې وچو کې ته په ټیم شدا مسله جوړه شوله چې چونکې غني خان و د پلور خاص کر د متحده هندوستان په حمایت شوي باچا خان د هندوستان تقسیم نه غوښته نو هغه سیاسي وجه چې هغه پاکستان چې کیما دو بیا خبره کړه نو خود د ټیم ش بیا سیاست پریاش د ټوله توجه خپل شاعري ته وړوله مجسمه سازي ته وړوله پینټینګز ته وړوله و د چې کیم اولنې مجموعه و د شعرې د پنجرې چغار په نومه باندې دا په دغه ټیم شروع کړله تقریبا شپږ کاله د په جیل ش تیر کړل خو هغې لکه څرنګه موږ د دنیا غټ غټ شاعرون کسي په پاکستان کې موږ فیض احمد فیض وکسي د یخ چې کی مکشلی شاعري دو هغه د په جیل شي لیکل د غني خان په باره شه هم موږ دا ویلای شي چې یخ چې کی مکشلی شاعري دو هغه د جیل په وخت نشه د لیکل نو زدا متدا وای کی ما غني خان شاعري وا پاکي کوم پرسته شاعري وا غني خان خو زه درته چې سار نه لکه دای چې کوم د قومي مومنټینا شعري وی کنه پاکه یې د زیوته حصہ واخسته ډیر زیات پارټیسیپیشن یې پکې بیا دغه نه ډیر زیات رنګ د قومي طرف ته تللی و د شاعري چې کومه دا په ډېر رومانټیک تو کنه پاکه داستو چې دای د تصوف سره زیات تړلی شوی دی په قومي کې بیا د ډېر زیات حصہ وخصېدو کنه د چې کله زه دا درته وایم چې د یو شاعري په بل لورېدو خو د په نظر کې ها حصہ وخستې وه هغه څنګه وه چې ولته په هغه ټیم کې زه دا درته ویلی چې په هغه چې کوم هغه ټیمونه وي د ده ته حالات دا مره خراب وي چې ده وویل چې زه په دا لیونی فلسفي نوم تو ورېدلی ولې هغه غني خان سره دا یو نوم ډېر یادېږي په دا یو نومه باندې یادېږي بیا دا ولته د پښتون یوه رساله چاپ کېدله که نه په هغه ټیم کې بیا ده دا وکړه چې اته د کوم آرټیکل لیکل که نه په ګډې وډې نوم آرټیکل ټایټل دغه و بیا پاکه د دا وکړل چې پاکه د خپل ځون نه شو کوه خپل نوم یې نه جوته و بیا پاکه د دا لیونی فلسفي دغه دا خبرې کړې او پاکه د قومي چې کومې داسې خبرې وې چې د میش د قومې چې کومې شخړې وې میش ته تکلیفونه پېښه وي دا خپل هدایي چې مو که په نثر په شاعري کې مو داسې کړي دي چې مو نه ځون پرې شوی دی که نه په خپل ځون کې مو نه هغه غوښتي دي که نه غلطۍ مې غوښتې دي په کله مې خپل ځون کرټیسایز کړی دی ورسره د معاشرې چې کوم نور خلک ته هغه هم چې کوم د هغه کرټیسایز کړی دی او پاکه د دا ویلي دي چې هغه کله په لیوني فلسفي باندې دا هغه چې لیکه رساله پاکه د دا و چې مو خپل ماما چې کوم دی که نه یو ورځ دا انټرویو کې دا خبره کړو چې مو خپل ماما چې کوم دی هغه هم مې یو ورځ داسې لکه کرټیسایز کړی چې اخر کې دا فنډینګ د رسالې نه که نه بند کړو بیا د ایله چې کله د اخر کې د لکه چونکې د میر چې کوم دا تحریک و چې کوم باچا خان شعري کړی و خو خدایي خدمتګار و نان وایلنس و که نه بیا اخر کې دا یې چونکې حالات یې داسې مجبور کې دغه هدف ورروغی چې د دا ورته و چې مثال دا نور په نان وایلنس بندستی شای نه کېږي که نه د دا و چې مثال لکه څرنګه چې دشمن سره کول یا څرنګه مثال د مو سره چې کوم رایول مې دا د مو سره په کوم بهیو کو زه د هاس ورسره شو کوو خو چونکې بابا دا نه غوښتل او دا یې په بار بار دغه کیسې نه دا نه رضا وزیر چې کله پښتو شاعري شعري وه کله غني خان به پښتو شاعري شعري کړه اول څنګه وه او دنه کله غني خان به شعري کړه څومره ترقي پښتو شاعري ته ملاو شوه پښتو شاعري کې موږ وګسي ډېره زړه دو پښتو شاعري شو ډېر غوړ نومونه دي خوشحال خان خټک رحمان بابا کاظم خان شیدا دی او چې کومه دو حمید بابا دی کنه ډېر شاعرون دي په شلمه صدې که موږ وګسي په شلمه صدې شه نیر ډېر نومونه دي حمزه خان شینواری دی کلندر مومند دی غني خان دی کنه خو د غني خان انفرادیت دغه دی د مو په خیال چې د چې کوم ویسټرن تاټ دی کومه جدید شاعري شوې د کوم جدید ادب دی د یغه انفلوئنس یې پښته ته وروړ
بل غټه خبره دا وکړه چې د دنه مخشه په پښتې شی د شلمې صدې نه کمیږي وکسي مخشه تقریبا ټوله غزل ډېر رواج و په شاعري شي. غنی خان په نظم باندې ډېر زیر ورکړی دی، خاص کر آزاد نظم د شاعري که ته وکسې ډېره نان کنونشنل دو د ردیف و د کافیې و د دغه کوم کنونشنز دي دغه خیال یې نه سوته. خو بیا هم هرونه خبره دا دو چې د شاعري ته ډېر زیات مقبولیت میلاو شه. مقبولیت حواله سره زه خبره وکړم چې په دا شی غټ کردار دی چې سندرغوړي هدی خاص کر دی سردار علی ټکر چې هغه کله مطلب یغه جواب نشته چې د کیما شاعري غنی خان ډیر مشکل شاعر هدی په معنا سره ځکه چې د شاعري ډیره فلسفیانه دو ډیر ژور خیالات دي په شی دغه ته مو خبره وکړه چې چونکه د ویسټرن فلسفي انفلوئنس دا غا دی په نو د ټکر صاحب غوندې سندرغوړي دا یو کردار و چې عام خلک د شاعري ورسوله. دا یو غټه کیسه وه او د پښتې شاعري د دغه نه بعد غني خان نه بعد هغه نشوه پوتې کیما چې مخ شوه لکه نظم په شروع وایي و چې کیما دو نان کنونشنل پویټري شعري شوله لږ وسیع شوه وسیع شوله نوي خیالات چې کیما د په شروع نه وتل. د غزل باره کې زه دا کیسه په اټ کما چې غني صاحب نه لکه خپله هم دا پښتنه کېږي چې ته نظم ته زیات کوشش ته وکړه نظم ته راغلی او غزل د بیا مثال هغه ته د توجه نه کړه بیا دا کې ډېر انټرسټډ خبره کوي دا یایي چې چونکه هغه ټایم داس و چې زه مو چې جوبن وکنه مو چې کله ځواني وه په ځای کې دا وشول چې حالات داسې روغل کنه چې زه په جلینا کې شولم په غزل چې کیما د اصل کې غزل چې کیما دا رومانټیک په دغه کې بیا د یو ټکه ډېر خوشاله کو چې مثال په دا کې خدا سي چې زلف رخسار د کنه دا خبره په شعر غنی خان په شعر درته می جوات نظرین دی وایي بالکل د غنی خان چې کیم شعر دا ورته غنی خان چې کیم دمو ته یو شعر ده کنه دا چې د او غاده پکې ولی الله دی کنه مثال پاکه دی دا یو ډېر خوشاله شعر دی ولې چې چې د وسته بد نه وي څه باته څه بد خوي توبه حاله د شرابو چې شراب درته پراته وي که نه په هغه کې د ډېر خوشالی دا د ولی الله غه ته تللی دی که نه دا یو ولی یو تصوف په هغه کې تللی دی په دا کې ډېر خوشالي خبرې ده کړې دي دا یایي چې که واستې هغه په ځای کې خوان کو که نه ته اولته شوکال یا ته اولته د یوه بعد چاره نازون معنی که چې ته کله دا کیسه د تو په واس کې تړلی شوي که نه چې په واس کې د نوي تړلی شوي هغه شي نه ته مانوې دا ته کوئی کمال نشته که نه او د بله د غزل وله چې کومه خبره وه زه په دا باندې درته ارڅه لکه غزل د دا وه چې په هغه ټیمونه کې چونکې حالات داسې وي چې زه ډېر مشکلات وه بیا دا و چې که دا ویسټ ټایم کې چې مو چې کوم ټایم دی الان کې حالات صحیح شوی دی او په دا کې دا یوه ډېره خوشالي خبره ده چې زه دا چې شاعر چې کوم دی دا دغسې د حالات سره تړلی شوی دی یا دغه داسې مثال دی لکه د یوې میوې نه چې ته چیلکه وړاوې د هغه نه یو پټیکه وړاوې که نه دغسې دوز زر که نه خرابېږي خو دغسې شاعر چې کوم دی دا ډېر زر د حالاتو د وجې نه افیکټ کېږي د دا و چې کله مو ته حالات ټیکېدل بیا مو مثال دا رومانټیک خطا کې زر تللم خو چې مثال امو د وړیکولي چې کوم جوبن و هغه داسې و چې په حالات په کرایس کې روغه دغه نه زه دا نظم طرف ته مې زیات کوشش وکړه خو اوس په مو داسې حالات راغلی چونکې زه ښه یم که نه حالات ښه باندې راغلي خو زه ځواني مې تېره شوې ده دغه د وجه نه دا غزل کړي مزاحیه سیریس باندې خبره مزاحیه شاعري د کړې دا ګډې وډې چې کوم کلمینه د لیکل دغه سره شاعري هم کړله مته خو د مزاحیه چونکه غنی خان چې کوم پہچان دی هغه د فلسفیانه شاعري ده و کمپارسته شاعري کمپارسته شاعري یو شعر وایي غنی خان بابا چې کمپارسته شاعري نه زه یو غادر ته بیا چې کوم د فلسفیانه شاعري دی هغه نه درته شعر نه چې خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ وم راځئ تو کې پرې لاړې چې په خپلو وینو نه وم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې کترې کترې مې فوز د دښمن نه کا مور ما پسې په کوم مخ به ته ژاړې او یا به دا بېننګه ملک باغ ادن کړم یا به دا بېننګه ملک باغ ادن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې دا د غني خان مشهور شعر و دا د پښتون رساله چې کله په 1930 چاپ کېدله دا د هغې په سرورک باندې دا شاعري کړی فلسفیانه شاعري سره مو ته یو غارو یادېږي د قسمت په حواله سره ډېر مشهور مش چې کله په لسم جماعت شوي بیا پښتم شو دا میجو ټیچر و هغه دا شعر ویم باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروې څوک ورخاړې
باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروې څوک ورخاړې څوک د منځ غونچه شي څوک کبل د غاړې غاړې او تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس وي که ته خاندې او که جاړې ډېر زبردست غنی خان چې کوم فلسفیانه شاعري دو خاص کر د قسمت په حواله سره د ډېر لیکل کړي دي پچار دو چې میژه خالق د شاعري خاص کر زونون مطالعه وکړو د حسین په حواله سره د یو مرثیه لیکلي ده چې هغه یو شاهکار دی ټاکر صاحب ویلي هغه د ډېر اکشلي ویلي دو و داسې نیر بامیان باندې د یو شعر لیکلی دی غزل نظم یې لیکلی دی ډېر انتهایی مطلب یو پیس دی مطلب یو شاهکار آرټ و داسې نیر ډېر د غني خان لکه انفرادیت بل یو درته وښیه چې د په مرغۍ باندې په چینجي باندې په دا لکه مطلب نان کنونشنل چې موږ وختي خبره وکړه په شاعرینه باندې د ډېرې وکارې لیکلي دي چې دغه پښتې شعرونه مخکې چیرې دا نه دي ډیل کړي و مو خپل خیال دا دی چې د شاعري وس خو اکچولی خبره دا دی چې د شاعري انګلیش ته هم ترانسلیټ کېږي تیر کل 2 کله مخکې یو کتاب راغلی دی هغه ته ملوي انګلیش انګلیش ډېر ښه ریسیو شوی دی هغه بوک ورځ په ورځ خوښه خبره دا ده چې غني خان خلک خوښوي هغه اپریشیټ کړی دی خلک ډېر زیات اپریشیټ کړی دی غني خان بدقسمتي ورته ووایه یو قسم چې د شاعري مخکې خلک ته ډېره مشکله ولګه اوس چې څومره پوهه روڅي په پښتنه تعلیم ترانسلیشن په څومره اردو ته زه نه خبر خو انګلیش دا کې زه دا خبره ایډ کوم ته خپل سول وای اوس چې لکه د چې کومه خبره وکړه من شاید دا روغای چې چلو وس چې کوم د میجو یوت چې کوم دا هغه اکیډمیا طرف ته زو کوشش وکړه کنه انسټیټیوشن جوړ شولې بیا دغه د واجنه څنګه یو خو نن سبا چې کوم پالیټکس روغه داسې شو چې دا ایتنیک بیسس باندې کومه خبره زیو تر چې کیږي کنه بیا دغه د واجنه خلک لږ داسې شو چې آیډنټیټي مطابق چې کومه دای کانشیس چې کانشیس بیا د لکه خپل چې کوم غادي وختینی چې کوم د دې شاعرون یا د چې کوم ادیبون په د شوی دي په دا خبره زدا غدر دا چې دای څنګه بیا ویل دای سپه دای په ته کیږي قسمتي دا خبره دوی چې غنی خان ویل نه مشهور کده کنه دای په غلط کې ویل دای مختار ول دا میج دا قسمتي وا چې میج نصر نه و دای سول نه خو کې دا انټرپریټ کده زدا خبره چې دغه د وجه نه دای بیا څه شای وشو چې دای نصر ته پېځ کې دای واډر اپشلي خبره دو ویل چې بچا خان په خپل کوشش کوي چې تو سه نصر ولي کې دای چې بچا خان په سپیټال کې و چې موږ ځکه لارول مو یو نظم لیکل هغه مې ورکړ دا کتاب وروخاست چې کتاب وروخاست چې دا ته شي موته چې دا مو لیکل کړي دي دو چې په نصر دای کنه مثال شعر نه ده چې مورته چې نه شعر مې لیکلی بیا دو چې هغه دغه سره واپس راوړی چې شعر دا چې دو چې بچی نن سبا نثر باندې ډېر ضروري که کله هم میژ ریسرچ شعري کنه دا وسه یو ډاکټر شازیه د څه نوم دی او هغه آی تھنک رضا داسې دی شازیه نوم دی یو ډاکټر یغه مثال د غا کړی دی جان کیټس دی او غا چې کوم دی غني خان دغه کمپیریټیو چې کوم غا دغه ریسرچ پوینټ درود دس نن سبا داسې دوی چې یوت چې کوم د کاناډا زیات ور درویشي او بچا ولی غابه داس درته وای غنی خان چې غنی خان یو داسې فلسفه د پرېښې دو کنه چې پابند د میشتو جنریشن تریږي خو میجو ختم کیږي نه شاه دا سول نه خالی مختصر جواب روکا چې غنی خان وباسه اردو یا داس بل شاعري کړی خالی پښتو کې کړی مختصر جواب روکا شاعري په پښتو شدو په اردو شد مخیل یو کتاب لیکلی وسه پر منظر مختندر غلای خان صاحب په نوم باندې خو یو انګلیش یو مشهور کتاب دی دی پټانس پچار دو هغه ډېر کښلی کتاب دی چې هر سړی وایي تو میشته یو نظم وروړی دی چې خپل میش کې ناظرین د اتیا پیش کړه دا د پښتو یو بل مشهور شاعر عبدالباری جهانی غنی خان ته یو نظم لیکلی دی عبدالباری جهانی د افغانستان مشهور شاعر دی غنی خان ته چې په سترګو د خیام کې نشې مست د جنون سي چې د شپې په لړمانه کې زلزلې د سباون شي چې د حق د لیونتوبه د دار پړی انالحق شي چې ګوګل د ازل ریګ دی ګرد راپورته د ګردون شي چې په صف د فرشتو کې د منصور نغمه توده شي چې مجنون پکې لیلا شي چې لیلا پکې مجنون شي پټولی د لیوانو کې پانوس پورته پلوشې کړي په چغار د پنجرو کې پورته غږ د افلاطون شي زه یې پیژنم غني دی دا زړور د ببر سره
زه یې پیژنم غني دی دا زړور د ببر سره چې اورنګ ته کلندر دی چې اسمان لره پښتون شي. دا یو کړی و صرف خو دغه نه میشته د اندازه لګي ډېر خواږه ډسکشن ټایم کم دی زړه مو غواړي چې دا ډېر نور ډسکشن در سره وکړو سره ډېر انفارمیشن زموږ ناظرین ته هم پیش کړه. قدرمنه یې موږ تاسو ته احاني خان بابا زندګي حوالې سره خبره وکړه تاسو ته پیش کړې. امید لرم چې تاسو پروګرام خوښ شوی وي. د بل پروګرام لپاره اسدالله خان وزیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.